محترم وګړه قدر مشرانو او په مجلس کې زما ډیر معزز ملګرو علماو. مجلس چونکې ډیر با برکت دی او په دغه مجلس باندې الله جل شانه دعاګانې قبلي او بیا زه د خپل ورونو په دې خبره باندې یو شکریا ادا کوم چې هغوی داسې یو همت کو چې داسې مجلس قائم کو د ختم القرآن په موقع باندې موږ تاسو یې را جمع کړو په دغه برکتونو کې ځان سره شامل کړو. یقینا دا قرآن د الله جل شانه عظیم کتاب دی چې دغه ته کتاب الله ویلی شي او دا هغه کتاب دی چې باندې الله جل شانه تلاوت کړي دی. الله جل شانه نه دا فرمایلی دی نورو کتابونو ته کو چرې کلام الله ویل کېږي نو هغه مجازن ورته ویل کېږي، حقیقتا کلام الله نه دی، کتاب الله دی. تورات زبور او انجیل کتاب الله خو دی او کلام الله چې کوم دی دغه شرف زموږ استاسو دی عظیم الشان کتاب ته حاصل دی چې الله په کلام کړی دی. ایو حدیث کې راځي تبرک بالقرآن، تبرکت حاصل کا په قرآن سره، فإنه کتاب الله، ځکه چې دا د الله کتاب دی او د الله کلام دی. فإنه کلام الله وخرج منه، د هغې لوی ذات نه دا راوتلی دی. نو په دغه مجلس کې موږ تاسو شریک کړو او دغه مجلس دا انعقاد چې شوی دا د ډېرو لویو خوارو نه پس شوی دی. خوارۍ دومره چې یو بچی ته د الف با تا نه شروع کول، هغه ته د دغه حروف پہچان کول دا یقینا یو ډېر ګرانه مرحله ده. بیا د هغې نه پس د هغې حروف پہچان کول صحیح انداز سره چې د هغې باندې هغه تلفظ وکړي، د هغې حروف ادایګي صحیح وکړي، دا ځان له یو ډېر لوی ګران کار دی. او یقینا دې مرحلې سره ها خلک مخامخ دي، دا خبره هغه چاته معلومیږي، د دې خبرې قدر هغه چا سره دی کوم خلکو چې دا محنت کړي د علما او حضرات، یا چا چې دغه دروس دي د قاعدې د ابتدا نه واخلې، نو دې باندې چې کوم محنت دی کوي یقینا دا یو ډېر زړه ستړی محنت دی. بیا د هغې نه پس د قرآن یو حرف هغه سمول سیده کول، د هغې ادایګي او تر دې پورې دا ټول قرآن لوستل داسې نه چې اوس تاسو وینئ چې دې کې دا واړه ماشومان ستاسو در روان دي به دا قرآن لولي، دا داسې نه وه. په دې باندې استاد د دغې وړو چې کوم دی کوم محنت کړی دی، بار بار دی بچو دا سبق اړولی دی، یو پیره دا قرآن ختم نه دی. استاد ته وورئ چې سبق صحیح نه دی، استاد ورته بیا یې ورشه بچې بیا یاد کا بیا یاد کا، نو دا یو سبق لس او شل پیرې چې کوم دی د بچو اړولی دی. د هغې نه پس دا مجلس چې کوم دی دا منعقد شو او دا ګلدسته مونږ تاسو ته تیار ښکاري، دا دونه لویو محنتونو نه پس. په بهرحال عزتمندو، نو عرض مې دا و زه د ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې یو همت یې وکړو، داسې مجلس یې قایم کړو چې د دغې په فضیلت کې مونږ تاسو ټول راجمع کړو. یقینا دا د ډېر لوی همت دی او مونږ استاسو سره احسان په دې دی چې په دغه ثواب کې مونږ تاسو شریک کړو. د قرآن کریم په دغه موقع باندې الله جل شانه دعاګانې قبلوي. سیدنا انس رضی الله تعالی عنہ یو صحابي د پیغمبر دی او د پیغمبر ډېر نږدې صحابي دی. د پیغمبر خدمت یې ډېر عمر کړی دی. دې صحابي عمل داو چې قرآن کریم به کله ولست ختم به که تلاوت مخبل اهل عیال به راجمع که او وی راځئ چې دعا غواړو په دې موقع باندې الله جل شانه دعاګانې قبلوي. نو یقینا د دې دا یو بل مونږ تاسو یو ښېګړه چې په دې موقعو کې مونږ راجمع کړو او مونږ تاسو په دې کې خپلې دعاګانې خپل رب ته پیش کړو، الله جل شانه دعاګانې قبولې شي. نو عرض مې دا زما عزتمندو، دا مجلس با برکت دی. د مجلس سره چې کوم خلک یو ځای شو
هغه خلق په بابرکت وي. نو په دې کې د هان سره زمونږ میلمه چې کوم دی الحمدلله انشاءالله لږ نږدې وخت کې رارسي، نو د هغې نه مخکې تمهید په طور باندې زه دغه یو څو خبرې کوم. دا قرآن کریم دا د الله جل شانه د طرف نه دی. زه بچي زه لاړ شه دا وحی ده، او وحی دا الله جل شانه ز په آسانو الفاظو کوشش کوم چې تاسو پوهه کړئ. وحی دا د الله جل شانه د طرف نه جبریل امین علیه السلام روړي انبیاء علیه السلام ته. نو دغه وحی یو خدا وحی مطلوع ورته وایي، مونږ ورته یو ته غیر مطلوع وایي. وحی مطلوع قرآن کریم دی، دې ته وحی مطلوع ویل کېږي. معنی دا ده چې جبریل امین د الله جل شانه نه کومې خبرې روړې دي پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم ته، نو چې کومې خبرې ورته کړي، کوم الفاظ یې ورته ویلي، دغه الفاظ د الله د طرف نه دي. په دې کې ذره بر چې کوم دی هغې کې تبدیلي نه راغلی. د دغه ته وحی مطلوع ویل کېږي چې د الله جل شانه د طرف نه راغلی جبریل امین دا خبرې روړې دي او پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم ته هغه ویلي دي، او پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم بعینه هغه الفاظ چې کوم دي د هغې بیان کړي او کاتبین د وحی ته ویلي چې دا ولیکې. نو دې ته قرآن کریم وایي، دې ته قرآن حکیم وایي، دې ته وحی مطلوع وایي. او د وحی په تمامو بهترینو اقسامو کې دا بهتر قسم د وحی دی چې قرآن کریم دا الفاظ دا الله جل شانه د طرف نه دی. او معانی بیا دویم وحی هغه قسم دی چې هغې ته وحی غیر مطلوع ویل کېږي، چې احادیث مبارکه دي. د دغه وحی غیر مطلوع حضرات علماو د علم حدیث چې کوم دي مختلف قسمونه لیکلي دي، چا 15 قسمه لیکلي دي. بیا په دغه کې حدیث چې کوم دی وحی تفهیمی ورته ویل کېږي چې پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم باندې کوم الفاظ را نازل شو، رویل پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ولوستو. بیا د دغه الفاظ او معانی څه دي، د دې تفسیر او مفهوم څه دی. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وقتاً فوقتاً د هغې تفصیل وکړو، سه په عمل سره وکړو، سه په قول سره وکړو. دغه وحی د حدیث ته. او یو وحی هغه قسم دی چې الفاظ یو تفصیلی مضمون د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل امین راوړي، او بیا پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم د هغې بیان کوي. دغه الفاظ د الله د طرف نه نه وي، خو هغه مضمون او مفهوم د الله د طرف نه وي. دې ته حدیث وایي او حدیث قدسی ورته وایي چې دا مضمون د الله د طرف نه دی، الفاظ د پیغمبر دي، د جبریل دي. پیغمبر مبارک سلام په خپلو الفاظو سره د هغې نه تعبیر کوي. دې ته حدیث قدسی وایي. او حدیث تفهیمی ما تاسو ته د هغې عرض وکړو. پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم باندې قرآن آیتونه نازل شو، د هغې وضاحت او تفسیر موقع په موقع باندې پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک نه په خپلو الفاظو سره شوي. دې ته وحی تفهیمي او دا د حدیث لکه قرآن کریم کې دي اقیموا الصلاة، تاسو لمونځ قایم کړئ. اوس دا لمونځ څنګه دی؟ قرآن کریم حکم کړی دی، پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم په عمل سره خو د چې لمونځ داسې دی. وآتوا الزکاة، قرآن حکم دا کړی چې زکات ورکړو. زکات څنګه ورکړو؟ نو قرآن کریم حکم د زکات د ورکولو وکړو. پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم بیا د هغې طریقو نصاب وکړو. د
دغه ته وحی تفهیمی وایي. د حدیث مبارکو سره د قرآن تفسیر کیږي. بیا د دغه وحی غیر مطلوب علما وایي چې دې څه قسمونه دي. د پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم خوب چې کوم دی دا وحی ده. د پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم اجتهاد په یو مسله کې دا وحی ده. د صحابه او اجتهاد وی دا وحی ده. وحی حکمی دی ته وایي حکمی. یو وحی کې صریحي ده، یو وحی حکمی ده. مخکې صریحي او دا حکمی دي. د پیغمبر خوب دا وحی ده، وحی حکمی کې راځي. د پیغمبر اجتهاد دا وحی حکمی ده. او د امت د مجتهدین اجتهاد دا وحی حکمی ده. او د امت اجماع دا وحی حکمی ده. دا ټول قسمونه چې کوم دي دا د وحی دي. پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم او یا د هغه امت چې کوم بیان کړي دا وحی قسم دی. اجتهاد د مجتهد چې یو مسئلې باندې اجتهاد کوي نو دا وحی د الله وحی حکمی دی. دا د وحی په حکم کې حضرات علما د حدیث شمار. نو قرآن کریم دا د الله جل شانه هغه مبارک کتاب دی چې په پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم باندې دا نازل شو. او داسې کتاب چې د هر قسمه خوبونه هغه مالامال او ډک دی. او اسلوب د بیان یې وګورئ نو په هغې کې علما د بیان وایي دا اعجاز د قرآن. علما د معنی د هغې بیان کوي. علما د بدیع د هغې بیان کوي. دا علما چې اعجاز د قرآن په شان فصیح بلیغ کلام هیڅ څوک نشي پیش کولی. او بله دا د الله د طرف نه دی. قرآن کې الله وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه. ابتدا کې وایي دا کتاب یا عظیم الشان یو ډېر لوی کتاب دی. ذلک الکتاب علما په دې معنا پوهېږي. زه صرف معنا کوم. ذلک الکتاب دا یو عظیم الشان کتاب دی. لا ریب فیه. بل کې وایي وإن کنتم فی ریب مما نزلنا. یو ځای کوي کو شک پکې نشته. بل یې کو چېرې تاسو په شک کې سمانا معنا دا چې دا قرآن کریم دا محل د شک نه دی چې په دې کې شک وکړي شي. دا د الله کتاب دی. ولې نه دی؟ فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وچېرې تاسو شک کوئ که نه دا محل شک نه دی. خو خامخا شک کوئ چې دا د الله کتاب نه دی نو فأتوا بسورة یو صورت داسې راوړئ که نه تاسو ځان ته علما وایئ. او دا د انبیاء علیه السلام نه چې الله معجزه په هر وخت کې ورکړې ده نو د قوم مقابل هغه شان یې ورکړې ده چې قوم په څه کې مقابله پکار ده هغه شان یې ورکړې ده. لکه موسی علیه السلام په دور کې جادو زور نو موسی علیه السلام نه معجزه ورکړه. یا د بیضا او عصا پیغمبر مبارک دا موسی علیه السلام بچ دا لاس دې طرف کې ورکو چې روح به باسو بالکل پلکار دی په پلکار پلکېده او عصا چې وی ورزوله نو د هغې نه مسسه جوړېده او چې سمندر له ورو سمندر ودرېږي. دا یو معجزه وه. او چې غورځي اجنحات جوړېږي د جادوګرانو هغه ټولې رسۍ مسۍ چې کوم جادو یې کړې وه هغه ټولې خراب کوي او خوري. دا وخت کې ده د سیدنا عیسی علیه السلام په دور کې د طب او د حکومت یو ډېر لویه چرچا وه. عیسی علیه السلام له الله معجزه ورکړه چې مړی به پاسول. او دا برګي مرض والا د برس ورته وي. دی به چې پوکل دی باندې به دم واچو دا برس دا بیماری به ختم شو. اوس پورې علاج چا نه دی راوړی. مادرزاد نابینا چې د مور نه پیدایشي ورون پیدا شي سترګو به ولا لاس راښ که هغه به بینا شي. نو هغه وخت کې عرض مې دا کو د مثال په طور مې دا خبرې ما عرض کړې. اوس د پیغمبر دور چې کوم نو په دغه وخت کې د بلاغت او د کلام عربي یو ډېره لویه چرچا وه او عربو په دې تفاخر کو
او پدې به فخر کول وی قصیدې به د خپل اجداد په صفت د خپل پلارانو نیکانو په صفت کې به قصیده وي هیڅ شته چې دې په شان مقابله به لګي چې هغه قصیده په داخله خيسته وا اشعار او بلاغت او فصاحت په کې دی هغه به د کعبه باندې ولا دا پورا کړه وستانه بل فصیح سره راغی او الله ولا کمال حافظي عرب لور کړی او یو صاحب چې لګیا شو سونه اشعار چې کوم دی هغه او د قران کریم حفاظت او د حدیث مبارکو حفاظت الله هم دغه حافظو فضلیه سره او د عرب دا غیر پس بیا د ترتیب جوړ شو لیکل وغیرہ دا الله ولا کمال حافظه ورکړي نو عرض می داو چې قران کریم نازل شو ندی به چې دا قران د الله کتاب دی نو الله وی کو چې شک وی پکې چې د الله کتاب نه دی مخکوي لا ریب فيه دغه کې وین کنتم فی ریب مطلب دا چې دا محل شک نه چې پدې کې شک وشي ځکه کو چې شک وی پکې وروړي یو کتاب تاسو یو سورت وروړي او کله وی یو آیت وروړي او کله وی یو سورت یو آیت لغون ته وروړي پیش إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تنازل شكولا جرى كامل باندې حر عرب سرد امغه تمام مهارتونه عاجز شو چې درې بشان کلامه پیش کړ پسونو قصیدې به یادولې داینا د درې آیاتونه مختصر غوندي چې دغه یو کرخه کې د درې وانه آیاتونه راځي د سوره مبارکه هغه چې ورته ورغلو عاجز شو دا د قرآن اعجاز د زمای عزتمندو چې هر وخت هر دور کې د قرآن د اعجاز تا خلک چې کوم دی عاجز شو هر کله شان کلام پیش نه کړی او وی بیا د مشرکین برانو د قرآن ته وټ او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بخاری شریف حدیث ته روایت دی چې کله د هجرت اراده او قزم مختصرا هجرت اراده او روان شو یو کس زمان واغست چې زما په امان کې دی دا ابوبکر په شان خلق وباسي د وطن نه دا خیر خواهی او دی خو د کونډو مدد کوي د غریب او افلاس خلکو مددگار دی او بهترین رښتونی تاجر دی دې څوک وباسي یو کس ذمہ داری واغست هغه سیدا په قرآن چې تلاوت کی پکور کې به کئی بار نه کوي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په نام دا د ډیوډه طرف ته خپل ځای جوړ او هلته د قرآن تلاوت شو هغه یریدل چې قرآن اوري د خلق پر اوري ای په یریدل چې دا کلام عربي دا او د فصاحت او بلاغت او د اقرار به کو چې دا کلام چې کوم دی دا د بشر نه دی انسان د دین عاجز چې د بشر کلام پیش نو جبريل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورق منتظر د کور مخه ته جوړ کړ په هغه کې به موږ کو تلاوت وکړو او امام بخاری رحمه الله د حدیث کې الفاظ داغه معنی راغله چې ابراهیم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انتهایی رقت قلبی وره یعنی زړه ډیر نرم او جړل به چې قرآن به نو مشرکین بیا راځي مشکست ویلاشه تاج چا پناه چې دم نشه او قرآن وی جاری ورسره زمون د خلق بی دینه کی هغه دین طرف ته وړي هغه راځي وی ما دستا مان نه دی پکاره قرآن بزره مو دا نشان عرض می داو چې قرآن کریم په شان معجز کتاب د دین خلق عاجز ایدا چا پیش نه کړی او پیش به نه کړي او بیا د قرآن معجزه وګورئ چې قرآن کریم د دغه وړو ماشومانو په جواب باندې جاری دی دا د قرآن یو بل لوی معجزه ده لوی کتابونه خلق وی هدایات د کتاب حافظ چې کوم دی هغه نشموله مخکې ادیانو کې داسې چلو شوي چې چا کتاب یاد کړو د پیغمبر نه علاوه څوک حافظ د خپل کتاب نو او قرآن کریم ته وګوره وړوکی بچی ماشوم د اوو اتو لسو کالو او قرآن کریم وایي پوهېږي بیا نه چې څه ویل
خو په دې وړې جواب باندې لګیا یو په قرآن دی تاسو وره نن د مدرسې کې مسابقه او قرآن لوستل کول قرآن لوستل شو یا د دې ورو تلاوت او تاسو ورېدلی نو اوس وانه او مهنت شو قرآن کریم یاد پاتې شو اوس داسې کتاب چې لفظ په لفظ ته یاد پاتې شي دا صرف قرآن کریم دی مخکینی کتابونه د امتونو کې حفاظ نو او د دې کتاب حفاظ په دې دور کې الحمدلله موجود دي چې قرآن او تیار دي نو عرض میں داو زمانے رو قدردانو او بابو مشارانو چې د الله جل شانه دا یو ډېر لوی عظیم احسان دی چې دومره برکتونو والا لوی کتاب چې هر څوک ته عاجز دی هغه زمون په محله زمون په جماعت کې هغه د درس طریقې شروع الحمدلله وایي یقینا د دې قرآن په وجه باندې او د دې د ویلو په وجه باندې الله جل شانه فتنې لري کوي زمون د کورونو کې مشران او د قرآن وی په لو په تیز आवाज سره وی نو په دې سره برکتونه خامخا به نازلېږي نو الحمدلله نن هغه مهنت شروع دی د قرآن د درس او د قرآن د صحیح انداز سره د لوستو زه په هر ځای کې دا عرض کوم چې قرآن لولې نو قرآن صحیح لولې قرآن غلط مه لولې قاری صاحب محترم مستا خبره مخکې عرض کړه هغې وفرمایل چې قرآن کریم غلط دې ولوستو دا قرآن وخوړه چې په دې کې د قرآن وي چې دا د الله قرآن نه دی چې غلط دې ولوستو تجوید سره دې ونه لوستو د هغې الفاظ دې صحیح ونه وي نو وی دا انسان چې کوم دی حادث نه د صحیح وي لکه زمون په شان الحمدلله رب العالمین رب العالمین الرحمن الرحیم پته چې څه وی وغیرہ وغیرہ وی کو په دې قسم وکړه چې ما د الله کتاب نه لوستل نو ته حادث نه تا صحیح وي نو قرآن چې نو قرآن به صحیح نو هغه د پر د مدارس دی د جوړیږي مساجد کې دا درسونه دي نو خپل بچی د پاره همیشه د پاره انتخاب د هغې کسو کې چې هغه صحیح قرآن وکړي او ستا بچی د صحیح قرآن ښیي دا خبره ضروري ده او زما عزتمندو دې بچو دپاره په دې خبرې باندې خواري وکړه محنت وکړه چې کم از کم په ناظره خو زما دا بچی دا قرآن ولیکل او ورسره دې معنی اوس قرآن کریم یو الفاظ صحیح کول یو معنی صحیح کول او دویم نمبر باندې الفاظ صحیح کړو معنی زده کړه ځکه دا قرآن دا د هدایت کتاب دی شیخ رحمه الله تعالی هغه چې د جیل نه آزاد شو وی د امت خلاصي اسیر مالټاو جنگ آزادۍ کې یو ډېر لوی مجاهد او زمون د احادیثو سند چې کوم دی د حضرت ته رسي نو هغې وفرمایل چې د قرآن کریم دروس عام کې قرآن کریم درسونه عام کې چې د دې په وجه به الله جل شانه د امت اصلاح فرمایي زما استاد محترم شیخ شریشان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه حبیب دا خبره فرمایله چې درس به وکړو دوره تفسیر به فرمایله نو دا نصیحت به وکړو چې بچو د قرآن کریم دروس عام کې دا په محله کلی کلی چم په چم باندې د قرآن درسونه شروع کړي نو یقینا زموږ په معاشره خصوصا دا الله دومره لوی کرم دی چې قرآن د الفاظ سره هم لوستي شي چې د الفاظ صحیح شي واړه بچي الحمدلله ناظر افعال دي او څه پکې حافظان دي دا د الله احسان دی او بل خوا یو عجیب محنت شروع دی په کورونو کې د زنانو نو په هغې کې الحمدلله نن بچې دي وړې هغه د قرآن په مطالب او مفاهیم او تراجمو باندې پوهېږي تاسو لیدلی دي بچې لیږې دغې محله کې چې کوم ځای کې نږدې کور دی راسره
هلته بچې ولېږه یا مدرسه ده بچې قرآن زده کړه نو هلته ورته صحیح الفاظ سره ښیم او د قرآن ترجمه مو ورسره ښیم. نو چې قرآن ترجمه دې زده کړه دا خو د الله جل شانه یو لوی احسان دی. قرآن ما ته څه وایي؟ نو بهرحال زما عزتمندو زه د هغې وڅو خبرو باندې اکتفا کوم. زموږ مشر چې کوم دی انشاءالله هغې نږدې اوس به تشریف وروړي نور په دې موضوع باندې به انشاءالله هغې مفصل خبره کوي. خو ما دا ټولې خبرې دې دپاره وکړئ چې دا د الله رحم دی چې زموږ په مساجد آباد دي، نږدې نږدې مدرسې آباد دي، هر یو ملګری یو عجیب محنت کوي مشقتونو سره ګرانو سره د مور او پلار د خبرو ورو سره. هلته خبره ورو اشنا نه دی کنه د مور او پلار د خبرو ورو سره. قاری صاحب دی بچی خو دا چل کړی نن چوټي ده استاد دی بچی چوټي مکاوه چوټي مکاوه. زمونږ د ملګري دلته ناستې تقریبا ټولو دې سره واسطه ځکه دا خبره کوم او تاسو ته دا خبره مخې ته ده. او قاری صاحب نن د خو دا بچي رانه ووهه نو قاری صاحب دله د بچي د دغې خیال ساتي مینه مو ورسره کوي چې راشي سبق مو ووایي او یو بله خبره راته وکړم د بچي د پیزار دې خیال ساتي. خیال مې که نه جومات کې قاری صاحب چې پیزار ته چا پټ کړ قاری صاحب لاړم چې راځي قاری صاحب پیزار ته چا پټ کړی هغه پر بس دغه دې نیولې. خو بهرحال عرض مې دا چې د هر څه خیال ساتي او تاسو ته یو شی در مهیا کوي چې دا د الله کتاب دی دا برکتونه والا دی چې دا لوی کور کې برکت وي. سورې یاسین دې ولوستو الله به حاجتونه پوره کوي. سورې واقعه دې ولوستو الله به تنسیا ختموي. نو اوس دا تا ته چا درکړه؟ خو دې قاري سره ته نه راغلی دې مدرسې دې مسجد ته ته نه راغلی نو آیا تا به دا لوستلی وې او که لوستلی وې نو صحیح به دې لوستلی وې. زه یو خبره عام طور باندې کوم کتاب دې سړی هغه وکتلی شي د خپل ذهن مطابق دې مطلب واغوستی شي صحیح ده غلط دی یا صحیح دی هغې نه بحث نه کوو. تفسیر دې راواغسته د هغې نه تا خپل مفهوم مطلب دې واغسته صحیح دی اغستی غلط خو اغستی ده کیدی شي صحیح شي. خو د قرآن کریم په ادایګۍ کې د استاد نه بغیر ولې چا کار نه چلېږي. تا یو ویډیو هم واورېده یو ښه کالي دې واورېده اوس ته دا تلاوت کې نو دا صحیح کې خو غلط کې نو ستا د ذهن په دې کې کار نه دي کولی چې زه صحیح کړم. اوس باهر پکار دی چې هغه ته دا قرآن ووایي هغه وایي چې صحیح دی یا غلط. نو عرض مې دا و د دغې الفاظو د ښودو دپاره د دې د ادایګۍ دپاره خامخا ته به دغې کاري ته کښېنې. نو د دغې زمونږ د معاشره کې دغې خلکو د خپل راحت آرام خیال یې نه دی ساتلی او د خپل ضروریاتو خیال یې نه دی ساتلی قسم او دغه شان د عام بچو خدمت کوي. یقینا ما مخکې یو زمونږ یو حضرت دی د هغه یو وړوکی ګډوډ شو په دې مجلس کې زما په خیال ملګري مثلا زما شیخ هم دی ذوالقرنین پیر زما استاد دی. نو زه ورته لاړم ما ورته یو خبره وکړه حضرت ته میں حضرت مفتی صاحب سے یو خبره کوم د زړه نه دا خبره ته کوم چې الله به ستا بچي نه ضایع کړي. قسم دی قسم مې ورته وخوړه. ما ځکه چې استاد تاسو ټول عمر د قام د بچو خیال ساتلی ما ته ستاسو وعظ او نصیحتونه یاد دي د هغه ما ته یاد دي تا د قام د بچو خیال ساتلی دی زما رب غیور ذات به ستا بچي نه ضایع کړي. نو زه دا خبره کوم چې دا خلک د قام د بچو خیال ساتي. قسم د یو کس د خپل کور په څلور بچي دي شي سمولی او دونه وخت څوک ورکولی شي. خو ګوري تعلیمات ته یې ټوټرې ولا نیولې ټیوشن په ورسره دیږي سکول ته هم دیږي یو ماحول پرېږدي. نو زمونږ دا حضرات یقینا یو ډېر عجیب محنت کوي په دې باندې هر څه قربان. زما سرمایه زما بچي کم از کم هغه ته خو هېڅ یې ورته ونه کول د هغه ژبې خو په قرآن راواړوله. نن زه په دنیا کې سبا نه یم او دا بچي الحمدلله رب العالمین وي دې بچي تلاوت الذي بيده الملك وي دې بچي یاسین والقرآن وي. نو تاسو ته پته ده تاسو ته ثواب دررسي. یو کیسه یو واقعه ذکر کوم خبر ختموم. عیسی علیه السلام روان و کشف ورته وشو
پیغمبر ته دا خبره ښکاره شوه چې د قبر کې کوم میت دی، کوم مدفون دی، کوم سړی مړی دی، دته الله د طرف نه عذاب کېږي. واپسې کې چې راته چې ویې کته هغه قبر والا په خوشحالو کې دی چې ته عذاب پای مقبره باندې پای قبر باندې چې واپسې کې راته پای قبر باندې څه خوشحالي وه، عذاب ته چت شو. یا الله دا څه ماجرا ده، د لږ ساعت کې دا څه چلو شو. الله دې خبره ته وکړي. دا اوس د دې قاریانو هغه احسان، د دې علماو هغه احسان درته ذکر کوم چې موږ باندې څومره احسان کوي. وی فرمایل چې د دغه کس دا میت دا مرده چې ما ته متوجه شه، دا مرده دا میت چې کوم دی د ده یو بچیو چې لا دې مړ کېدنو لا پیدا شوي نو هغه حمل و د مور په ګېډه باندې و. لا بچی کوم دی د مور په ګېډه باندې هغه بچی پیدا شو او د مور چې د ویلو شو د خبرو کولو شو د مور ونیسه او د مذهب امام چې څوک د مکه مذهب باندې هغه امام لېوتو او هغه ته وویل چې د مذهب کتاب وښایه. نو هغه بچیان پای وړي جواب باندې زمان نو واغست. ای بچی پای وړي جواب باندې زمان نو واغست. اگر چې دې ګناګار دی لاره تربیت نه دی کړي داري نو تاسو سوچ کوئ چې موږ تربیت کوو سره غوي داري وسایل لاره هیڅ تربیت نه کړي چې مړ کېدل د مور په ګېډه باندې ماشوم وینن هغه ماشوم بچي په هغه وړي جواب باندې زمانو واغسته د کم بچي د وجود ذریعہ چې د خپل جوړ شوی. نو الله وی ما ته حیا راځي چې د بچي چې د وجود سبب جوړ شوی دی هغه د زما په وړه جواب په وړه کوکه زمان نو اخلي او زه د خپل ته عذاب ورکوم. رښتیا وایي چې دا بچي مونږ د ګوتې نه ونیسو مونږ کالي راوړسو هغه ته الحمد وي او قرآن یې ورته ولوستو حافظ یې کو د قرآن ترجمه یې وکړه. رښتیا وایي دا بچي چې قرآن دې مونږ به داسې دا چا احسان دی. الله دې خلکو ته دا شی ورکړي ضبط قسم په الله دا زموږ محسنین وی الله علامه لاهوري رحم الله بری وی الله چې کله زګورم چې روزانه په اهل کشف الله مولا احمد وی زوینا د استاد محترم دل بابا نه دا خبر اوریدلې دا خبر کو نو وی زه روزانه وینم چې د عذاب پرشته په لاهور باندې تاویږي اوس عذاب راځي لاهور هغه به وی چې پدې کې د اساس منډې دی او کانې وی هغه ترته نه خو په دغه لاهور کې مدارس دي بچی دی سحر پاسی وقتی دا اذان نمک کے پاسی هغه قرآن لوي حدیث لوي علم حاصله دا هغه په وجه الله جل شانه عذاب لري. یقینا دا زمون د پاره باعث رحمت تلا خلق الله جل شانه مصدق قدر دادر نصیب کی رسول خبر باندې اتفاق کو دا خبر سره پتا چې ټول عادت یې هوا الله کې معنی دی پټي رسول خبر ما عرض کړ الله جل شانه په خپل دربار قبول منظور کی واخر دعوانا الحمد لله.